من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسخدا بزرق قص مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود الشريف شوق سروي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه خبو مومنان مسلمانانو اللہ جل جلالہ سرد ما بخوگ ایمان خوشالکا تیر جمعہ باندے ہم دا رمضان المبارک سے فضائل ذکر شو حکم فضیلت چی اللہ جل جلالہ دا غیب اخپل بیانی چی اے دا ایمان خاوندانو پتاسو باندې روجی فرض شوی دی لکه څنګه چې مخکې امتونو باندې فرض شوی وي د پاره دی چې تاسو تقوادار شئ تقوادر کې پیدا شي تاسو کې د الله نه یره پیدا شي ځکه دا یو مکمل چې کوم دی داس یو چله دا او داس یو تریاق تے چې انسان اللہ جل جلالہ سره په خپل تعلق پیدا کیږي وبالله مدمنګ روجیونی سره او تقوادار نشو الله وی روجی چې تاسو نه سينو تقوادار بشي او منګ روجی نسو تقوادار کی ګنا وجسدا وجه دارا چې منګه روجی خونی سره کې د روجو چې کوم صحیح قضا کول نه غمنګ نه حق ادا کول د روجی داده چې بنده څنګه د خوراک او اسکاک نه روجوي دک سے برادر هر اندام روجوي د سترګو به روجوي پسترګو باندې به غلط تدل نه کوي پسترګو باندې به چې کوم دی نامحرم زنانو ته نه ګوري موبایل نیټ تصاویر غلط ویډیو غلط سيزونه دي ته نه ګوري دا د سترګو روجه ده په دې سترګو به د الله کلام ته ګوري په دې سترګو به د الله قدرتونو ته ګوري په دې سترګو به د مور او پلار چې کوم نه مخ ته ګوري بیت الله ته به ګوري قرآن کتاب ته به ګوري
دا به د سترګو روژه وي دغسې به د غوږونو روژه وي په غوږونو باندې به غیبت نه اوري ګانې به جانې به نه اوري چغلي غلط خبرې بکواسونه به نه اوري بلکې په دې غوږو باندې به د الله کلام اوري قال رسول الله به اوري د الله صفات به اوري دک شان به چې کوم دی خوله ژبه چې کوم دی دا به د خبرو نه روژه وي د غلطو خبرو نه به روژه وي د غلط مجلس نه به روژه وي د غیبت نه به روژه وي صرف خوراک سټاک نه په دې ژبه به د الله ذکر کوي لکه تاسو ته تېره جمعه باندې وویلی شو چې رسول پاک فرمایي په دې میاشت کې 4 څیزونه ډېر ډېر کوئ یو د لا اله الا الله ذکر ډېر کوئ لا اله الا الله ډېر ډېر وایي فقيه ابو الليث صاحب وایي یو ځل چا ووایي لا اله الا الله 4 زره نیکۍ ولا عملنامه کې ولیکل شي او 4 زره ګناهونه معاف شي او 4 زره درجې سیوا شي اوس څومره مختصره خبره ده په دې لږ ساعت کې سوره لا اله الا الله ویل شي دغسې حضور پاک فرمایي استغفار ډېر وایي په دې ژبه باندې استغفار ډېر وایي دا 2 کارونه دا د الله د رضا لپاره کوي چې لا اله الا الله ذکر ډېر کوي په دې روژه کې او استغفار ډېر وایي او 2 څیزونه ځان دپاره کوي الله نه جنت غواړئ او دوزخ نه امان غواړئ د دې وجې نه روژه به هله روژه وي چې د سترګو روژه وي د غوږونو روژه وي د خولې روژه وي دغه شان د لاسونو روژه وي لاسونه به غلط څیز نه ورړي په لاسونو باندې به چا سره ظلم زیاتې نه کې غلط لیکل به نه کې په دې لاسونو به غلط اشارې نه کې دا به هغه څیزونه نه ورړي چې کوم الله منع کړي دي دا د لاسونو روژه د خپو روژه به نیسي د خپو څنګه روژه ده خپو باندې به غلط ځای ته نه ځي غلط مجلسونو ته به نه ځي غلط قدم به نه اوچتې د دې وجې نه چې د خپو هم روژه شي د زړه به هم روژه نیسي په زړه کې به غلط خیالات نه راولي په زړه کې به غلط خبرې نه راولي غلط سوچونه غلط فکرونه به نه کوي نه که چېرې داسې روژه موږ او تاسو ونیسو یقینو که الله فرمایي لعلکم تتقون تاسو به تقوادار شئ د دې داسې مثال دی لکه دا کمره ده او د ګرمۍ موسم دی یو سړی دکاندار ته لاړ شي او دکاندار ته وایي چې استاد دکاندار سے مال اے سی راکا اے سی والا ورکی ار کنڈیشن والا ورکی دے راشی پا کمرہ کے ار کنڈیشن اے سی ہو لگئی بجلی و تراپریک دی خو مزیدار چکم دے اے سی ہو لگی گی بجلی خرچ کئی ہوا را باسی لیکن کمرہ نہیں یخی چی کمرہ نہیں یخی دے دکاندار تا لاړ شي چې بھائی تا چې مالکم اے سی را کړی دی هغه خو کمره نه یخی هغه وایي بجلی ورته راځي وایي او خو ښکلې پس کلاس وایي هوا را وباسي وایي یاو هلکه څه چل دی بس کار نه کوي نو څه چل بیا ترې دکاندار تپوس کوي وایي یاره تا چې دا اے سی کوم کمره کې لګولی دی نو تا دروازې بند کړې دي وایي نه کړکۍ دې بند کړې دي وایي نه اگزاس پکې لګېدلی دی وایي او اگزاس لګېدلی دی دې کمره کې سوري موري شته دی ډېر دي پکې هغه وایي نه بھائی دا اے سی به هله کار کوي چې دا دروازه به بنده کړي دا کړکۍ به بند کړي دا روشندانونه بند کړي دا اگزاس به بند کړي اے سی ولګوه یو ساعت پس په دا کمره داسې یخه وي بیا به پکې بړستنه غوندې
دک د روجي مثال دی والله روجه کې هم هغه اثر دی څنګه چې الله فرمایلی دي وغونه وبن کې د غیبت نه د ډول سرنا نه د غانو بجانو نه سترګې ببند کې د غلطو لیدونه لاسونه ببند کې د غلط نیونه خپې ببند کې غلط دونه دغه هر اندام به تر روجه ونیسي ته بیا ګوره چې تا نه تقوادار جوړېږي که نه جوړېږي حضور پاک فرمایي چا چې روجې ونیسي الله دپاره او تراویح وکړي د شپې د ده ټول ګناهونه الله تعالی معاف کوي دی داسې شي لکه د مور نه چې پیدا شي په آخره شپه باندې په آخر شرط دی چې پردی حق نه ضایع کړی د دې وجې نه الله موږ او تاسو ډېر عظیم الشان چې کوم دی د عبادت میاشت را کړی دی چې موږ او تاسو دې قدر وکړو د دې موږ خیال وساتو تاسو یقین وکئ ډېر نوجوانان زموږ داسې دي چې په نوم باندې خو روژه نیسي لیکن دومره سختې غلطۍ او دومره سختې چې کوم دی د هغه غلطو شکار دي چې هغوی په دې احساس ته هم نه کېږي لکه مازدیګر ټیم دی څومره مبارک ټیم دی مازدیګر لمونځ اکثر قضا شي په چکر کې په لوبو کې په یو څه کې بل څه کې ماښام رو جماعتي ټیم کې دومره خوراک او دومره څښاک وکړي چې بس سملي نو بیا ماښام تکبیر الله ته نه اکثر مونځ ته نه قضا شي دا تکبیر الله چې تا نه قضا شي نو دا شکریه ادا کړه د روژې حضور خو فرمایي چې چا نه تکبیر الله فوت شي دنیا ما فیها خیراتي ورکړي هغه ثواب به راونه ګرځوي دې سره سره چې موږ او تاسو د روژې خیال وساتو لکه تاسو ته تېره جمعه باندې دا حدیث بیان شو بیا به هم انشاءالله بیان شي چې حضور صلی الله علیه وسلم حجره سے فرمایي منبر ته خطو او د منبر د خطو په وخت کې وی فرمایل آمین بیا بل پوړای باندې خپل آمین په دریم پوړای باندې خپل کې خود آمین مجلس ختم شو صحابه کرام فرمایي یا رسول الله تاسو خو نن یو ناشنا فعل یو ناشنا کار وکړو وی او زه چې کله لومبی پوړای باندې ختلم جبریل امین راغی وی فرمایل الله دې هغه سړی تباه او هلاک کړي چې ستا په امت کې یو سړي باندې د رمضان میاشت راشي د رمضان په وجه هغه ته بخښنه ونه شي ما وی چې آمین تاسو لږ سوچ وکئ دا خیره څوک کوي او د آمین به څوک کوي که یو معمولي د علاقې یو بزرګ چاته خیري وکړي لکه وایي ګورې تباه به شي جبریل امین د ټولو فرشتو سردار مقربه فرشته د هغې نه بله بهتره فرشته نشته دی هغه خیرې کوي او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بل بهترین انسان نشته خاتم الانبیاء خاتم الرسل هغه د انبیاء سردار خدای مګنه بې شکه چې بنده دی نور کل واړه صفات دي فرشتیا دوستانو منځ کې پکې خبر راته یاده شوه ډېر زیات چې کوم دی کوشش پکار دی نوجوانان ته یو داسې فتنه راوتله فتنه چې په خوږه کې تا به داسې دوږه کوي چې ته به په ځان باندې پوهېږي نه نن په دې دنیا باندې غربت راغلی دی که نه وبا ده یا بلا ده یا افوا ده چې هر څه دي خو کاروبار د غریبانانو بند شوی دی داسې خلک دي د هغې چولې بندې شوي دي د شرم حیا نه غږ نه کوي او دغه قادیانان تنظیم هغوی په غټو غټو ګاډو کې د هغوی لپاره غټې غټې بوجای او پیټای چې کوم دی هغه کور ته وله رسوي وایي موږ د الله چې کوم دی د الله دپاره امداد کوو موږ وایي چې کوم دی خدایي خدمتګاران یو او ورپسې بیا خپل پرچار د احمدي ډلې چې کوم دی هغوی ته باقاعده دعوت ورکوي یاد ساتئ ګورې دا داسې فتنه ده موږ د سکت فتنې نه نه یریږو د یهودیت نه موږ نه یریږو د هندوکش نه موږ نه یریږو نصرانیت نه موږ نه یریږو مجوسیت نه موږ نه یریږو هغه خو ښکاره څیزونه د اقلیت کې دي تا ته یو شی مخامخ ښکار چې دا یو شی دی بازار کې غوښه خرڅېږي دا د خنزیر غوښه ده دا د پیسه غوښه ده دا شراب دی او دا چې کوم دی بالفرض دا زمزم دی دا چې کوم دی شربت دی موږ یریږو د چا نه
منګ د دین یریګو چې لیبل د مسلمان ور کوي کلمه د محمد رسول الله وای مخې ته قرآن غړی او دې زندګ کافر دې زندګ کافر څوک دې قادیانه دا د پاکستان په قانون باندې هم چې کم دی دا کافر دی مرتد کافر دی په قادیانانو باندې په 1974 کې د ډېرو علماو په کوشش سره سو میاشت مشروع سره یو دم پیسره نه شوي باقاعده په دې باندې پابندای کې خود شوي دي پاکستان په قانون کې د قرآن او حدیث خوم ده خدا د قرآن د پاکستان د قانونو خلاف ته چې دې خلکو له تاسو توجه ورکوي اوس کمیټې د کمیشن کوټې کې ولې چې کوم دی پای کې ولا داخله ورکوي چې ورکې بیا به هر څه کوي دیو بیا خپل پرچارم کوي څه به کوي موږ وزیر اعظم صاحب ته وایو حکومت ته وایو چې خدای په دین لاس واخله دا مذهبي خبره ده دا د اسلام خبره ده دا د دین خبره ده دلته پتنګان دي عاشقان دي خدای شته نه پیدا کرسای نه پیدا حکومت هیڅ شي بني په دې کې ګوتې مو باقاعده په دې باندې چې کم دی دا پابندای خود شوی هغه پابندی په څه کې وا په آئین پاکستان کې دا پینل کوډ سیکشن چې کم دی 298 سی 298 بی کې باقاعده دا پابندای په لګېدلې وی لیکل شوی دي قانون کې پراته دي لومبای پابندی سره لومبای پابندی دارا چې قادیانان بخپل جماعت عبادت خانه د جماعت نه وای مناره په نه لګي لوس فکر په نه لګي د بخپل عبادت خانه د جماعت نه وای توار شو ګور جماعتونو جوړی کنه د بخپل عبادت خانه جماعت نوم نګدي دغه دا کافر دی مرتد دی دویم اذان باندې کوي دی د بخپل جماعت کې د خپل عبادت خانه کې اذان نه کوي ځکه دی خو محمد رسول الله څوک غني مرزا غلام احمد قادیانی غني دی خو رسول الله نه وی دا دغه تصویر دی نعوذ بالله ابو بکر صدیق سے به تصویر نو عمر فاروق نو عبد دیار له سوکار د غلو ډک چې کم نه سړی پیدا شو د تصویر دی سل قسم قرآن مجیدونه چاپ کړی دي ترجمه والا خلق پاګه گمراه کوي کباندو کې ویشي په سکولونو کې ویشي په ارس کې ویشي څوک په پويږي ځان په دې نه ګور خبردار احمدی فرقه په لیکلي دي او ټول قرآن آیاتونه او حدیثونه دي ګور ځان بچ کوي ګور ځان بچ کوي دا ګور لوی فتنه قبر کې بسوک تپوس کوي فرشته به تپوس کوي من نبیک یا ما تقول فی حق هذا الرجل د حضور پاک چهره مبارک بخکار شي دا څوک ته لکه تا خاتم الانبیاء خاتم الرسل منلو نو ایمان بتیر کې او خلاص پشي او کتا مرزا غلام لعنتی چې کوم دغه تر پیغمبر ویلو نو ته مرتد کافر هر څوک چی دریم ځان ته بده مسلمان نه وای ای خو ځان ته مسلمان مونږ ته کافر وای ځان ته مستاسو کتابونه وګورئ ځان ته مسلمان وای مونږ ته کافر وای دی او سلورم د خپل مذهب دعوت په نور کوي د خپل مذهب دعوت په دې نه ور کوي په دې حکومت کې دغه هر لار خلاص شو هر څه چې کوم دیغه اسره پیدا شو الله له ته هدایت نصیب کی او که هدایت نصیب کی نه خدای پر ابراه بشار مابین مقرر کی هر څوک د حکومت ته رعیت ته او هر څوک ته الله ته هدایت نصیب کی چې خاتم الرسول خاتم الانبیاء د ختم نبوت په سلسله کې دا ګوت نه وي او کنه کېږي نو خدای په چا کمزور نه ګوره الا لله الدين الخالص الله په چا کمزور نه ګوره یاد ساتي پنځم خپل مذهب ته اسلام نوم نګدي دا په دای باندې پابندای په پاکستان قانون کې 1974 کې په دای باندې پابندای خېد شوی او سغی چې کوم نه ورو هغه دایره ځان لکنه هغه پړشلې او ځان را دن کوي دا مرتد کافر دی مرتد الله تعالی دې موږ تاسو دې نه بچ کی تا ته کلمه وای قران به ته وای حدیث به ته وای بس یې زه یو چل خېما تاسو به یاد کړی وای به ير سره منما ولغون دې په مرزا غلام احمد بن لعنت وای چې هغه مرتد کافر دی قسم دې کوي
دا وی پیغمبر دې زمون کو نو چې پیغمبر په ځای څوک بل پیغمبر باندې مسلمان کې دی شي دا خو د حضور په زمانہ کې حضور فرمایلی چې زمانہ پس په 10 کذابان پیدا کیږي دو د حضور په ژوند چې کوم دی پیدا شو اسود حنسی او مسلمة الکذاب هغه دواړه قتل شو چې څوک د ختم نبوت مثلا نه مني داغه سزا چې کوم دی دا قتل دی خبره مې دا کوله چې د دې روجي بارکه جبريل امین خیره کوي چې یا الله هغه سړی تباہ هلاک کی چې په چا د رمضان میاش راشي او هغه ته په دی وجه باندې بخنه ونشي نبی اسلام وی آمین او دا خیری څوک کوي خیری چې کوم دی جبريل امین مقربه فرشته کوي او آمین څوک کوي محمد رسول الله خاتم الانبیاء خاتم الرسل وی چې کله په دیم کوړای باندې مخفه کوي خدا نو جبريل امینو فرمایل هغه سړی د هلاک او تباشي چې ستانو واغستې شي او پتا باندې درود شریف ونوي درود شریف دوستانو وایي په درود شریف باندې الله تعالی د انسان درجه اوچتای الله انسان رزق فراخی راولي د نبی اسلام شفاعت ولا واجبېږي درجه ولا الله تعالی اوچتای په درود شریف باندې هر مشکل الله تعالی آساني خامخا درود شریف وایي او په دریم تفسیر به ته شو ځکه نو کومه په دریم پوړه چې مخفه کله کوي خدا نو جبريل امینو فرمایل چې هغه سړی تباہ هلاک شي چې امور او پلار یو یا دواړه د بوډاوالي په حالت کې دی بیا مومي او دا غي دعا په وجه د جنت بناون شي د جنت مستحق نشي دی خدای تباہ او هلاک کی د مور او پلار عزت کوي که استاد امور او پلار کافر ولې نه وي د مور او پلار کافر به یو خبره نه مني چې ته کافر شې او مشرک شدا به نه مني باقی چې تا کومه خبره کوي ته دې چې تا فرایض نه من کوي د دین نه من کوي دا به نه مني نور دنیاي خبرو کې به دا هر تابعداري کې عزت به کې احترام به کې د دې وجنا الله جل جلاله مونږ او تاسو لا ډېر لوی سعادت میاش راکړی دا چې په دې کې مونږ او تاسو کوم دې عبادت وکړو ابي هريره فرمایي نبی اسلام نقل کوي زما امت ته په رمضان کې الله جل جلاله 15 سيزونه خاص طور سره ور کړی دي نبی اسلام فرمایي زما امت ته په رمضان المبارک کې 15 سيزونه خاص طور سره ور کړی شوی دي چې بل امت ته نه ور کړی شوی اول د روزدار د خلی بدبوئی د الله په نس د مشکو د عنبر او زیات خوغره انسان چې غلط اوس کو خیر ماشاءالله موسم خده خدا کله هړ کې چې روزي کنه د ډېر تندر وجه دوګي د وجه د خلینو بدبوئی راځي دا بدبوئی الله تعالی مشکو د عنبر او سیوا خوغه د دې بدل به الله تعالی قیامت کې پخپل ور کوي الله وې د هر عمل جزاء بذر فرشتو په ذریعہ ورکوم لیکن د روجي بدله وز پخپل ورکوم دا کدا خدای الله سره معاملې نه د خلکو مخ خرامو کا باتروم دور شنو بومس کو احساس پوره شي دا خدای الله سره معاملې نه د دې روجي بدله الله تعالی چې چاله سو پخپل او بادشاہ پخپل انعام ورکي غسنګي نوکر بلاس ورکي غسنګوي دویم نبی اسلام فرمایي د روزدار لپاره په دریاب کې میانم دعاګانې غواړي هوا کې مارغانم دعاګانې غواړي دومره محبت ته ځکه دا روزه داسې عبادت ته چې دې سره بل عبادت برابر کې دی نشي دریم نبی اسلام فرمایي چې د جنت هر ورځ د دې لپاره خسته کول شي آراسته کول شي جنت روزانه د دې امت روزدار لپاره خسته کول شي او سلورم دا چې رمضان کې سرکش شیطانان قیدول شي غټ غټ شیطانان الله تعالی په روبایش په طریقه دا ځکه تاسو ګورئ کنه عام خلک ماشاءالله تهجد راځي مونږ راځي غټ غټ وتړلی کنه واړه واړه وري ها د اختر په شپه را پریدم بیا ته لادي کار نه کیږي کینه خو په کار خدا و چې په دې رمضان کې عبادت ډیر زیات ضروری چې شیطان ډیر زور لګولې لیکن الله غوتړي خدا د الله تعالی او لوی احسان او فضل نه دي غټ غټ را تړلی دي ښا لوګون دي کوشش کوي یقین وکړه لوګون دي کوشش کوي الله تعالی به ډیر توفیق درکړي بل نبی اسلام فرمایي چې په آخر شپه کې الله د روزدار بخنه کوي روزدار ته الله تعالی ګناهونه معاف کوي اعلان کوي دې وجنه
منګ او تاسو له پکار چې په دې میاشت کې ډیر زیات کوشش وکړو په دې میاشت کې چې کوم دې عبادت رمضان او قرآن ګوره دواړه نبی علیہ السلام فرمایي رمضان او قرآن دواړه به د الله جل جلاله په دربار کې د انسان طرف نه جګړه کوي جګړې نه مراد مضبوط شپارس چې لکه یو ضرور سړی چې تولې که نه نو هغه سمن خطې یو پورې دا رمضان و یا الله تعالی دا انسان ما د خوراک او سکاک شهواتو نه منع کړو جایز څیزونه منع کړو الله زه ستا عظیم عبادت ما زما شفارس قبول کړ دي انسان ګناهونه معاف کا دا قرآن مو یا الله دا انسان ما ته شپې ولاړو ټول ورځې کارونه کول ستړی یا الله زه اورېدم زه ویلم الله زه ستا عظیم قرآن مې زما شفاعت قبول کا حدیث مبارک کې راځي فیشفعان شفاعت پہ قبول شي دوستانو یقینو که لږ غوندې حرکت دا وخت هر چا باندې تېرېږي په تا هم تېرېږي په ما هم تېرېږي بزرګان وایي یو میاشت کې مونږ ګټه وکړو دا یو میاشت مونږ عبادت وکړو ټول کال بیا مزې کوو ټول کال بیا مونږ چې کوم دی پراخه رزق پراخه عبادت هر څه پراخه نو په دې میاشت کې د قدرې سوی باندې تقسیم شوی تاسو ته ویلي شوي دي لومبی دا د رحمت اوس تقریبا 2 ورځې پاتې دي لومبی سه رحمت ته چې هغه د صالحانو نیکانو د ډیرو اولیاء کرامو لپاره د اول ورځې نه رحمت شروع شي او دویم مغفرت ته چې اول سه شپې نه شروع کیږي چې موږ استاد لپاره زموږ ګناهونه هم دي او بعضې نیکۍ هم دي او اخیری عشره عتق من النار عتق من النیران ده چې یو سړی ډیر زیات ګناهګار یا لاري کار ترې نه کېږي خو چې دی روژه شروع شي که نه نو دی خانه مونځ اودس شروع کړي دی روژې شروع کړي نو دی په دې شلو شپو تراونه د شلو روژو نه پس په 21 شپه په هغه هم الله تعالی رحمت شروع کړي یقین وکړه او بله خبره پکې موږ وایو د پخوانو امتونو چې کوم دی ډیر زیات عمرونه و که نه عمر زمونږ د امت ډیر دی لکه یو سړي 10 کاله روژې نیسلي دي انو په دې 10 کاله کې د چې کوم دی 10 کاله لیلة القدر شپه بیا موندلې ده د اخري عشره کې خامخا راځي او لیلة القدر یو شپه چا شوګیره کړه یعنی عبادت وکړو کم از کم فرض مونځ پکې ماقام وکړو ماسخوتن وکړو د شپې سه عبادت وکړو دا ته شو لکه د زر کاله عبادت زر میاشتې عبادت کړې وي نو زر میاشتې سوره جوړیږي درې اتیا کاله څلور میاشتې پاسه نو 10 ته په ورکه پکې زر بوله ورکه درې اتیا کاله ورکه ستا عمر زیات چې هغه عمر سیوا شو د دې امت چې کوم دی عمر سیوا شو یقینو که هر کال په رمضان کې زمونږ استاد درې اتیا کاله څلور میاشتې پاسه عبادت دا ثواب لیکلی شي الله تعالی دې زمونږ استاد نصیبه وګرځوي بل دعاګانې کوئ د پیشمني په وخت کې دعاګانې دغه وخت کې تش خوراک مه کوئ د هغې نه مخکې 2 رکعته لمونځ نفل تهجد او دعاګانې جړاګانې بیا چې پیشمني وکړي بیا تر اشراق تر مونځه پورې چې کوم دی خپل عبادت کې مشغول یا یقینو که هر څه کې به د برکت یو صحابي راغی که نه یا رسول الله غربت په مخ اخیستی وامه چې د قرضونو نه خلاص شوې یو 2 وخته روټۍ راته میلاویږي یا رسول الله نه خلاصېږم څه وکړم نبی علیه السلام ته یې وظیفه وښوله الفاظ مختصر 2-3 قسمه راغلي وی بچی داسې کار کوه چې کله سحر سنت کې سنت نو د سنت نه وروستو دا کلمه وایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله هم راغله دي او استغفر الله هم راغله دي اره وتا سان ودا سل پی روایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله ودا او بیا لغه فرض کوا د سنت او فرض بس کې دا دوا وایا دا تسبیح وایا هغه چې یو سوره دی وی کنه راغی بیا شکایت وکړه یا رسول الله ما خو وظیفه شروع کړه اوس پاسه د مال دولت ځای نشته تاسو ټول شوقیان یې کنه خدای لپاره خو نه وای دې لپاره وای کنه یو سلام کوي چې کوړته سلام کوه ایو صحابي دې سلام کولو هغه هم دغه شکایت وکړه وته وی چې کوړته کړي سلام کوه په خلکو باندې بیا په ما باندې یو ځل درود شریف وایا او بیا قل هو الله احد وایا 10 سکند په لګي یقین وکړه السلام علیکم ورحمت الله والسلام علی رسول الله قل والله احد دا 10 سکند په لګي په کلار باندې وای اصحاب کرام وای موږ ولیدل چې دغه سړی یا د لوګي نه مړېدو یا په جولو کې به چې کم دی
دا غلا او پیسې او درهم دا په خلکو باندې بیا ویشل نو کاروبار خو شپارس کوي دا کار کوي کنه آسان کار نه کوي ګران کار کوي ځان باندې خولي راوستي دي اذان او شپارس یو ځای کړی دي دا وظایف شروع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول کې څه فرق نشته دی زمونږ او تاسو خلو کې اثر نشته دی کومنګ تاسو یقین سره یقین کدا شي شروع بل تسبیحات خامخوای هر مانځ پسې دریش پیر سبحان الله دریش پیر الحمدلله صدور دریش پیر الله اکبر حضور فرمایي چې څوک دا هر مصپسي وي او د ود کېدو په وخت کې وي که د ګناونو د سمندر د زګم روي الله تعالی به معاف کوي کوي به ان شاء الله الله دې موږ تاسو له توفیق طاقت راکړي بد دعاګانې غواړي په دغه کې دعاګانې د ملک لپاره د ملک لپاره د مدرسو لپاره حرمین لپاره دا یو لوی افت په تمامه دنیا باندې پروت دی چې بلا دا که وبا دا او که افوا دا او که سازش دی او زیات تر د یهودو نصاراو د قادیانانو سازش دی او د دې لپاره دا سازش جوړ کړی دی چې دوه کم شپېته ملکونه جمع شو په افغانستان باندې ورل شل کاله وسره ډغره والا خدای په شرمون او شرمول او شرمېده کنه شل کاله په شرمون او شرمېده نو واپس شو چې واپس شو نور چل ولا نه ورته نو دای خلکو له خیال بدل ک وبا مبانشته په مدینه منوره کې به امنو په شام کې به وبا وا په مدینه منوره کې به وبا وا او په مصر کې به چې کوم دی امنو یو ملک به و بل ملک دا څنګه وباره چې په تمامه دنیا کې خوره شوې ده دا یو ټول چې کوم دی او سازش دی د دجال له فتنې نه مخکې چې کوم دی هغه وزمیخته کوي چې بټن باندې موږ څنګه دا خلک بنده و کلاوو الله تعالی دې سازش نه موږ بچ کړي حضور خو فرمایي چې څوک بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دته بغیر د مرګ هیڅ شی نقصان نشي رسوله دا څنګه کورونا مر عجیبه شی دی چې دا موږ د اتیانو مقابله په اصحاب کرامو کړی دي د فوجونو مقابله اتر کرونا مقابله په نشو کول دا څنګه ایمان دستا دا څنګه ستا اسلام دې څنګه دین دې څنګه قران دې والله العظیم ما خو اگر ډاکټران ته زبزان من بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء درې پیروام او حضور فرمای کلونجی چا یو چونډای خېټه ته ودان نکړه د باندې بغیر د مرګ هیڅ شی اثر نه کوي دا به زخرم ما باندې کورونا اثر وکي دا د ایمان سره خبرې دی الله تعالی زموږ ایمان مضبوط هیڅ شی نشته الله ته متوجي شي الله ته چې کوم دی وجاړي دا کرونا به ختم شي دا وبا به ختم شي دا د الله طرف نه موږ تاسو باندې وازمیخته کومنګ الله ته متوجي شو نه هیڅ شی بنوي بس یو لوی خلکو له ذهني ټینشن کرونا نه وای امړيږي یا نه مړيږي وروره دغه څه په مرګ باندې مړيږي کرونا کې ورچایو دلته غرض یو غریب سړی په خدای کې کو وفات شو او جنازه ته څنګه پرې خو بیا مولوی سیدم فری ماجد مولوی سیب دی الله والا جن کې برکت کی ای بیا په قبر جنازه وکړه چې سره تیر شي وی نیگیټیو دغه راغی منګه اوس معافي بغواړو خدای هم پویا کا د مسلمان دا حق ته مسلمان خدا حق ته چې سلام وتکوا دعوت قبول کا چې پرنجیو کې جواب ورکوا اگر د تپوس کوا چې وفات شي جنازه وکا قبر دفن کفن وکا دا خو ته خلق د دې نه محروم کې زور فاق فرمایي دې دې ودرېږي یو بل سره محبت پیدا کی شپک پټه ولري ودرېږي عجیبه قانون دی خدای پاک دی خیر کې ټیک تا چې خدای بر پر خلکو باندې سیر شوی دی او که جادو په شوی دی که چل په شوی دی ټیک تا حضور فرمایي چې کوم ځای کې وبا راشي التمزي هغه ځای سړی دلته نه راځي دومره پیر وي دا نه چې په جماعتونو کې بندر لري ودرېږي دا خو د محبت ځای نه دی دا خو د عبادت ځای نه دی دا خو الله تعالی جړه د فریاد ځای نه دی نو بس خلکو له یو ذهن میټیشن جوړ کړ د الله تعالی دا ټینشن زمون ختم کړي زه خدا دعا کوم خدای کو وبا ده ک بلا ده ک افوا ده ک سازش ته خدای ختم کړي خدای حرمین مونږ ته کولاو کړي خدای مدرسې مونږ ته کولاو کړي خدای عجیبه کرونا ده کنه بس یا جمعه ترازی یا حرم ترازی یا مرکز ترازی پولیسانو خواته نزي منډو خواته نزي هسپتال خواته نزي چې کوم ځای کې میلی دی هلته کې نزي بس یا جمعه ترازی دا ډېر بزدله غوندې شی ما تخکاری ښه
ځکه چې جماعتیان جماعت خلکو سره نه وستوي نه ټوپکي دی خواته ډېر راځي. الله دې نه موږ خلاص کړي، چې هر شی دې الله دې موږ ته خلاص کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت کو ایماندار.